السلام علیکم ملګرو. د کراچۍ په سمندر باندې طوفان را روان دی. کراچۍ سره نور کم ښارونه خطر کې دي. حکومت سند د دې خلاف څه حفاظتي اقدامات کړي دي. ویډیو مکمل وګورئ. په دې ویډیو کې مکمل معلومات تاسو سره ښه اتنټیک نیوز، ښه حقیقت نیوز در سره په دې ویډیو کې شریک کوم، ځکه فیک نیوز هم په سوشل میډیا باندې ډیر زیات شریک کیږي. د طوفان حواله سره دا طوفان سور ورځې مخکې د بحیره عرب سمندر کې سٹارټ شوی دی چې دغه طوفان چې کوم دی سلولي د کراچۍ طرف ته روان دی او چې کراچۍ لره ورسې نو کراچۍ سره کم علاقې دا افیکټ کول شي، کم علاقې ته خطر ده. ټول نه پیله خو سمندري طوفان حواله سره کوم لګ ډیر ډسکشن وکړو څنګه چې په ځمکه باندې طوفان راځي داسې په سمندر کې هم طوفان راځي. د ځمکې طوفان چې کوم وي اخو څه ټایم د پاره غنټې نیمه د پاره طوفان وی زیات شي اړو 2 غنټو لدی شي. پر سمندر طوفان چې کوم وي دا پرواز باندې سمندر کې ګرځي گردش کوي. دینه علاوه تیز هواګان چې کوم د اسمان کې هم چلی د الله پاک قدرت د الله پاک نظامونه لري. د سمندر کې چې کوم دغه طوفان را روان دی د بحیره عرب کې دا طوفان شروع شو چې دا اوس سمندر کې د کراچۍ طرف لره روان دی. طوفان حواله سره حکومت سند چې کوم دغه حفاظتي اقدامات شروع کړي دي. پاک فوج هم الرټ کړي دي. د پاکستان فوج جوانان چې کوم دغه هم الرټ کړي دي چې اني ټایم ایمرجنسي راتلی شي، تاسو تیار اوسئ. بل کراچۍ سره چې کوم جوخت علاقې دي ټټا او بدین چې کوم دي په هغه علاقو کې هسپتالونو کې ایمرجنسي هم نافذه شوې ده. بل وزیر اعلی سند چې کوم دی مراد علي شاه ویلي دي چې فوج مونږه الرټ کړي دي. زیاته خطر چې کوم ده ټټا او بدین طرف له د 8,9000 خاندارونو چې کوم دي دا مونږه محفوظ مقامات ته منتقل کو او دا غي منتقلی چې کوم ده شروع شوی هم ده. بل طرف له سی ویو له چې کوم خلک زیغي هم منې کړل شوی دي کې لیفټن نه چې سایل طرف ته کوم روډ ته لغه کمپلیټلی بند کړي د مین روډ چې کوم دی کمپلیټلی بند دی. سرویس روډ خلک استعمالي. خطرې ولا علاقې چې څومره هم دي دا غدي چې څومره هم سرکاري ملازمین دي هیلث ډپارټمنټ سره تعلق لرون لکه ډاکټر حضرات چې کوم شو نو هغه چې کوم چټیان دي هغه هم منسوخ کړي دي. د پاک فوج اهلکار چې کوم دی غیر رسیدلی دي کراچۍ سند په غاړه چې کوم دی حفاظتي اقدامات شروع کړي دي. الرټ هم جاری کړي دي. نقل مکانیان هم شروع دي. سمندر غاړه چې د کوم خلکو کورونه دي هغه لا وارنینګ ورکړل شوی چې تاسو زر تر زر خپل کورونه پرې دی. سمندر غاړه چې کوم هوټل دی هغه هم خالی کړل شوی دي. بل مقامی لوک چې کوم دي دا غدي چې کوم مقامی خلک دي دا غي په منس کې اگاهی هم شروع شوی ده چې چری طوفان راغو تاسو بس کوي. کم کسان چې مطلب دا غزي کې رضاکار دي یا د کم زمون د فوج جوانان دي دا غي ټریننګ یو قسم له هم کېږي چې دا غزي کم مقامی خلک دي دا غي په منس کې هم یو اویرنس لګیا دي شروع دي. بل عوام چې کوم دي ساحل په غاړه هغه نه پریدي چې تاسو بر سمندر غاړه لنځي. هنګامي صورتحال چې څومره هم راځي نو عوامو له ریکوست کړي چې تاسو بر انتظامیه سره تعاون کوي. بل د کراچۍ حواله سره که زه خبرو کوم نو ډیر پښتانه الته جون کوي. د ډیرو پښتنو الته بزنسونه د ډیر پښتانه دا سړي چې الته دغه ریسټورانټ چې کچاري کراچۍ له تاسو لاړئ نو کله تاسو ګورئ چې کم ریسټورانټ کم هوټل هم تاسو ګورئ اب د پښتون وي او سپیشلی د افغان چې کم پښتانه دی غي هم الته په کراچۍ کې ډیر زیات بزنس کوي. او بیا سمندر په غاړه باندې اوس د کم طوفان چې د کراچۍ طرف ته روان دی بحیره عرب نه تاسو له معلومه ده طوفان سو ورځې په سمندر کې ګرځي کله یو طرف لځي کله بل طرف لځي. دا یو ډیر خطرناک طوفان دی. د اوبو طوفان چې کوم وي تاسو له معلومه ده او ډیر زیات روانه کوي. دا ډیر زیات پریشر وي چې څومره هم اوبو سره سمندر په غاړه کم هوټل وي د شیشو نه کم جوړ اماراتونه وي نو غیر ډیر زیات نقصان ورکوي. نو هغه اماراتونه هغه هوټل فلحال خالی کړل شوی دي. هغه ځینه کسان منتقل کړل شوی دي. نو ویډیو اپډیټ مې ځکه تاسو سره شریک کو چې څومره هم ملګری د مال پیج او هغه کراچۍ کې وي یا څوک مرګري په پیښور نو خار کې جون تیري او د هغه مرګري کراچۍ کې ویني دا ویډیو هغه له اورسوي چون کله پته هم دا غزي کې آرمي والا الرټ جاری کړی دی. هغه ځکه آرمي والا چې کوم دی هغه الرټ دی هغه ځکه د آرمي چې کوم ځوانان دي ای موکل ځان رسول دي د ملک چې کوم ډیزاستر منیجمنت ته نو له پته لګي چې طوفان کله راتلو کله پورې برورسي کراچۍ له یاده به څومره نقصان کوي دی ریشو څومره ده نو هغه د هغه حواله سره د هغه مطابق بیا ای خلک د یو ځینه بل ضلع منتقل کوي. نو د طوفان حواله سره د سمندري طوفان حواله سره د اپډیټ ما تاسو سره شریک کو. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.